لا منتنی غلار اخی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا دعا ډیر غوښتله اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انی اسألک الهدى اے اللہ زستان ہدایت غواړم ما ته ہدایت وکړي والتقى اللہ پرهیزګاری می نصیب کی تقوا می نصیب کی والعفاف والغنى اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفاف یا اللہ پاک دامنی می نصیب کی والغنى اللہ د زړه مالداری می نصیب کی زړه می غنی کی دا دعا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر غوښتله دې کې ډیر جامع الفاظ دی پکار د چې غواړوي وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ الله بپری دی دلرا پسر کشی د دوی کې الله بپری دی دوی لرا فی طغیانهم پسر کشی د دوی کې یعمهون سرگردان وی یسألونک عن الساعة ایان مرساها دی تپوس کئستانا پبارد قیامت کی چی کلبی واقع کېدل قائمیدل ددی قیامت ددی قیامت واقع کېدل بکلی علماء وائی دی زکا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت نمنو او دا اللہ وحدانیت نمنو زکا چی دوی قیامت نمنو نو چی او سڑے دا قیامت نا انکار کی نو اغبیا اللہ وحدانیتم نمنی او دا پیغمبر رسالت هم نمنی ندی با دا ټوکو پتو گباندی تپوسو نکول بعضی تپوس چی اغا دا مسخری پنیتی دا سپکاوی پنیتی سڑے پی پوئیگی یسألونکا دی تپوس کئستانا عن الساعتی پبار دا قیامت کی ایان مرساها چکل بی قائم دل دی قیامت ندی چی دا تپوس کو ندی دا ټوکو پنیت کو دا یا یہودیانو کڑے یا قریشو دا مکی کڑے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبیوی وی یا محمد بیننا و بینکا قرابتن زمونگا استا پا منز کی خوڑیر خرشتا دا مونگ تا دا قیامت ذکر وکا کنا چی قیامت بکلی عن الساعتی پبارد قیامت کی ساعه چې دی دا د قیامت په نومونو کې یو نوم دی ساعه علما وایي د قیامت ته ساعت ځکه وایي چې د ساعه معنی ده ناګهان او دا قیامت پم ډیر ناګهان راځي او یا علما وایي د دې وجې نه ورته ساعت وایي ساعت معنی ده لږ وخت او الله بم په قیامت کې د اعمالو حساب ډیر په لږ وخت کې کوي نو ځکه ورته ساعت وایي یا علما وایي د دې ورځې نه د دې وجې نه ورته وایي چې د قیامت ورځ به ډیره اوږدی خو سره د اوږدوالي نه به دا بیا هم په منزله د یو ساعت نو ځکه دې قیامت ته ساعه نوم وایي نو دی تپوس کی پبارد قیامت کے ایان مرساها چکل بی واقع کے دل ددی نو قل تورتو آیا انما علمها عند ربی بے شکا علم ددی خو خاص زما درب سر دے دا انما چی دا حسر دا پار رازی پا عربی کی ددی دا پختو ڈیر اخکولی ترجمه دا انما مانا دا خبر دا د بل نه دا په معنا د ما الا سری نو پښتو کې ترجمه سشولا انما علمها عند ربی خبر دا د بل نه دا چې بشک علم د قیامت خاص زما درف سره دی
د دې علم خو د بل چا سره نشته دی دا زما رب د ځان سره ساتلی دی او بل چا ته یې نه دی ورکړی لا یجلیها لوقتها الا هو نخکاره کوي الله هغې لره لوقتها په خپل وخت باندې الا هو مگر دقه الله به یې ښکاره کوي نه ښکاره کوي دې لره په خپل وخت مگر دقه یو ذات په ښکاره کوي چې وخت یې کله د ښکاره کېدو راغې نو دغه یو رب به دغه قیامت ښکاره کوي بل چاته د دې علم نشته دی ثقلت فی السماوات والارض دا درنه خبره ده په اسمانونو کې او په ځمکه کې دا ډیره درنه خبره ده څه مطلب علما وایي د دې معنی دا ده چې پټ دی علم د قیامت د ځمکې په خلقو د اسمان په خلقو باندې پټ دی او دا قاعده ده چې کوم شی پټي نو هغه درونی نو ځکه وایي ثقلت فی السماوات والارض دا په اسمانونو د ځمکې خاوندان چې کوم دي د هغې نه دا خبره پټه ده د دې چاته علم نشته دی د دې د علم طاقت څوک نه لري دا علم الله چاله نه دی ورکړی لا تأتیکم الا بغته نه برازي دا قیامت تاسو ته الا بغتتن مگر ناګهانه برازي قیامت به ډېر ناګهانه راځي ډېره سخته ورځ ده الله زمونږ ته حفاظت نصیب